अस्सलाम वालेकुम मलगरो द इमरान खान द पारा यौ ځل بیا مشکل جوړ شو ځکه حکومت فیصله کړې ده چې د عمران خان کم هسپتال منتقلی فیصله راغله د سپریم کورټ کوم حکم جاری کړی دی په هغه باندې به مونږ اوس درخواست ورکو یعنی حکومت چې کم دی اوس هم عمران خان نه پریدي اټارنی جنرال چې کم دی هغه وایي مونږ به درخواست ورکو دا فیصله چې کم نه دا به مونږ چیلنج کوو چونکه دې حوالې سره رانه سنولام بیان جاری کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو نور محمود خان اچکزی چې کوم اپوزیشن لیډر دی د هم بیان جاری کړی چې په هغې هم ډیټیل سره خبرې کوو عمران خان مطلب بل عمران خان چې کله د اډیاله جیل نه منتقل کیږي هاسپټل ته شفا انټرنیشنل هاسپټل ته نو دې دوران عدالت چې کوم دی څه شرطونه کې خو دي په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو دې نه علاوه علي ما خان چې کوم ده د عمران خان خور هغې هم یو بیان راغلی دی د نوري نیازي هم عمران خان سره ملاقات شوی ډېر غټ اپډیټس په دې ویډیو کې تاسو له کتلو له میلاویږي چې ټول نه پهله عمران خان دپاره غټ مشکل دا دی چې حکومت فیصله کړې ده چې عدالت چې عمران خان هسپتال ته منتقلي فیصله به مونږ چیلنج کوو جی دا فیصله مونږ ته منظوره نه ده او دا به مونږ چیلنج کوو رانا ثناالله هم ویلي دي چې دا فیصله چې کومه وشوه دا په میرټ باندې وشوه رانا ثناالله چونکې دی د حکومت سره دی وایي فیصله په میرټ باندې وشوه بل طرف ته محمود خان اچکزی ویلي دي چې عمران خان هسپتال ته منتقلي عمران خان ته ریلیف نه بلکې دا یو قانوني کار وشو دا د عمران خان قانوني حق چې هغه هسپتال ته منتقل کړی شوی یعنې دې له د ریلیف نوم مه ورکوئ خو بل طرف ته وفاقي وزیر قانون ویلي دي چې دا فیصله به مونږ چیلنج کوو چونکې د سپریم کورټ فیصله چیلنج کیږي نه سپریم کورټ فیصله ته نشي چیلنج کولی خو دی وایي چې مونږ به وفاقي وزیر قانون ویلي دي چې مونږ به دا نظرثانۍ درخواست ورکوو چې دا فیصله باندې دوباره نظرثاني وکړلی شي چونکه دا فیصله دوباره چیلنج کیږي نه خو د نظرثانۍ درخواست په دی ورکوي بل سپریم کورټ فیصله دا راغلی ده چې 48 غنټو کې دننه دی عمران خان شفا انټرنیشنل هاسپټل ته منتقل کړلی شي او د هسپتال خرچه به د عمران خان فیملی ادا کوي یعنی دا به حکومت نه ادا کوي بلکې د هسپتال د عمران خان د ټریټمنټ چې څومره هم خرچه راځي نو دا به د عمران خان فیملی ادا کوي او بل هسپتال مخې عدالت وایي چې وروره صحیح د عمران خان خو به هسپتال ته منتقل شي خو نه تاسو سر وخت د هسپتال مخې له رش روز جوړ کړي وي هلته مو درز غوبل شروع کړي وي هلته تاسو سیاسي اکټیویټي شروع کوي نو هیڅ قسم سیاسي اکټیویټي به تاسو د اډیاله جیل مخې له نه کوئ خو بیا چې کله د عمران خان هسپتال ته منتقلۍ فیصله راغله نو د عمران خان خور علي ما خان ویلي دي چې موږ ډېر زیات مایوسه یو خو الله پاک مونږ ته انصاف راکو د الله پاک لاک شکر دی چې عمران خان به اوس هسپتال ته منتقل کیږي او د هغه به علاج کیږي او زه د ججز شکریا ادا کوم علي ما خان ویلي دي چې د ججز ډیره شکریا چې دی دا فیصله وکړو د فیصلې نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو بل د عمران خان د خور د نوري نیازي عمران خان سره تقریبا نیمه غنټه ملاقات شوی دی او دې ملاقات نه پس چې کله د عمران خان خور نوري نیازي بهر راووته نو صحافیانو ته انټرویو کولو پوښتنه وکړه تپوس کولو خبرې ته وښکې خو نوري نیازي ورته په خوله باندې ګوتای خیره چې زه هیڅ قسم سټیټمنټ نه ورکول غواړم نو په دې ویډیو کې د اهم اپډیټس وو د حوالې سره ستاسو سره د خپل قیمتي رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ